محترمو یو ضروري خبره کوم نن سبا په سوشل میډیا باندې ډېر خلک څوک د یو تصویر راخلي څوک د بل تصویر راخلي د هغې نه څوک سپی جوړوي څوک د خنزیر جوړوي څوک په خر باندې کوي مختلف قسمه کارونه کوي نو اول درخواست به زه خپل ملګرو ته وکړم چې تاسو مهرباني کوئ داسې هېڅکله مه کوئ چې تاسو د عمران خان یا د بل چا تصویر راواخلئ د هغې نه خر جوړ کوئ د هغې نه سپی جوړ کوئ په خر یې کېنوئ دا ټول غلط کار دی دا غلط کار چې کوم دی مونږه مرګستیا نه کوو که څوک هم دا کار کوي نو یقینا غلطه کوي که زما کس دی او که ستا کس دی دا غلطه کوي او دویم نمبر چې کوم دی زه دغې مخالفینو ملګرو ته ویم چې تاسو ګوره کله د عالم شکل چې کوم دی هغه د سپي سه ولګوئ کله چې کوم دی تاسو په خر باندې کېنوئ کله چې کوم دی تاسو د هغه نه څه جوړوئ کله ترې څه جوړوئ او کله تاسو د هغې تصویران چې کوم دی هغه پیک تصویران چې یو طرف ته به تصویر صحیح وي او تاسو به د هغې نه غلط جوړ کړی وي مثال طور باندې یو کس به چې کوم دی غاړې ورکړی وي جینۍ له تاسو به د عالم شکل راوړئ او دې سه ملګری کوي چې د عالم ورکړی ده د یو کس خواته به چې کوم دی شراب پراته وي تاسو به هلته د عالم شکل راوړئ او دا به خلکو د شوق چې دا د عالم سره شراب پراته دي زه ډېر افسوس کوم په دې خبره باندې چې نن ولې مونږ دومره د عالم خلاف راوتي یو ولې مونږ دومره د علماو خلاف یو د طلباو خلاف یو دا وجه څه کیدی شي خو زه وایم هغه امامانو ته چې داسې ذلیل او رسوا خلک او داسې بدبخته خلک ستاسو ته پته لګي چې دا د علماو خلاف دي نو نه ولا په غم کې شریک کېږئ نه ولا په ښادۍ کې شریک کېږئ نه ولا جنازو له ځئ نه ولا چې کوم د دعاګانو ځئ نور څه چرته کېنئ دغه ذلیل او رسوا خلک چې ستا د عالم زما د عالم زما د پټکي ستا د پټکي ستا د ګیري زما د ګیري بېعزتي کوي نو نن به زه دغې ذلیل خلکو بیا هم زه مرګستیا کوم بیا به هم د دغې رسواو خلکو سره زه کېنم نو بالکل د داسې خلکو نه بیا اجتناب وکئ ځان چې کوم دی د داسې بدبختو خلکو نه وساتئ الله رب عزت ته مونږ د داسې غلط قسمه کارونه وساتي وما علینا الا البلاغ